فتح مکی سلسله کې یو خبره ډېره زیاته اهمه ده. هغه دا ده چې مکه معظمه کې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام هجرت نه وکړي، هغه زمانه کې د مکې خلکو د نبی علیه الصلاۃ والسلام له یو تپوس کړی او دا تپوسونه به ورته یهودیانو کول. یهودیانو به ورته وایي دا تپوس دې وکړې، دا تپوس دې وکړې. چې عام خلکو د مکې خلکو نو خبر هغه د تاریخ نه نو خبر، معاملاتو نه خبر، بې علمه خلکو دین لیکل لوستل نه کول. یهودیان چې وو هغه د کتابونو د زړو کتابونو خبر وو، نو هغې به دې قریشو ته به ویې د نبي علیه الصلاۃ والسلام نه دا تپوسونه وو. یو تپوس ورته ویې دا دې وکړې چې دا بني اسرائیلو کې دا خبره خو ډېره زیاته مشهوره ده او په دې بایبل کې او په دې موجوده چې کوم دا عهدنامه عتیق یا عهدنامه قدیم یا اولډ ټیسټمنټ چې ورته وایي، په دې کې دا کتاب خروج یو باب دی، پورا خروج. بني اسرائیل د مصر نه ووتل، نو دا تپوس ته وکړه دا بني اسرائیل د مصر ته تللي ولې او دا په کومه زمانه کې تللي؟ د تلو وجه څه وه؟ د راوتو دا خبره خو ښکاره ده. د موسی علیه السلام په زمانه کې فرعونیانو په هغې باندې ډېر زیات ظلم کوو. بیا آخرکار الله تعالی موسی علیه السلام ته وایي چې ته روان شه، دا خپل زما بندګان ځان سره کړه. بیا بحر کلزم باندې روان شو او بیا هلته چې ورسېدو دښمنان او فرعونیان ورپسې ورسېدو. الله تعالی هغه دریاب د دې له لار ورکړه. موسی علیه السلام او د هغه ملګري پورې وتل او فرعونیان چې کله دې دریاب ته راننوتل دې لارې ته، نو الله تعالی بیا دا دریاب رابند دا اوبه پرې رایوځای شو. د بني اسرائیلو یو سړی هم بچ پاتې غرق نه شو او د فرعونیانو یو سړی بچ پاتې نه شو. بیا دې میدان تیه کې وو، بیا د هغې نه بعد ورو فلسطین د عمالقهو نه قبضه کړو. نو دا د خروج دا بحث معلوم دی او دا د بني اسرائیلو هر یو بچي ته یاد دی. خو دا چې دا بني اسرائیل د مصر ته تللي څنګه وې دا تپوس دی. نو د دې په جواب کې الله تعالی روح سوره یوسف نازل کړ. سوره یوسف دا مکمل صورت په یو ځای نازل او په دې کې د دې د ټولې خبرې جواب دی او هغه چې سوره یوسف پورې نو هغه ستاسو ټول تفصیلات معلومي. د هغې خلاصه او ساده ژبه کې د هغې غټ غټ ټکي پکې دا دي چې د ابراهیم علیه السلام زوی دی اسحاق علیه السلام، د اسحاق علیه السلام زوی دی یعقوب علیه السلام، د یعقوب علیه السلام 12 زامن دي، 12 زامن. په هغې کې یو زوی یوسف علیه السلام دی او دا کشر دی، ماشوم دی او پلار د ده ماشوم سره ډېره زیاته مینه کوي، ځکه د یو ځل خوب لیدلی دی. پلار ته یې ویلي دي چې پلار ما خوب ولیدو چې نور او سپوږمۍ او 11 ستوري ما ته سجده کوي. بس یعقوب علیه السلام پوه شو چې ده نه خو الله تعالی څه ډېر بېکار اخلي. نو بیا ورته وایي چې د هارون ته دې دا خوب مه وایه ځکه دوی به سره حسد شروع کړي. آخر کار نو او سره حسد شروع کړو. بیا د پلار نه په چل ور باندې بوتو هلته یې کوهي ته واچو. پلار ته یې وایي چې هغه زمري وخوړو. یو قافله په دغه لاره روانه وه، د کوهي نه یې اوبه راایستې. آخر کې پکې دا ماشوم راوخته، ځان سره یې واخېسته، مصر ته یې وړو. مصر ته یې هلته خرڅ کړو. چې کوم کور کې یې خرڅ کړو د هغې کور کې چې کومه زنانه وه زلیخا، د هغې هم بچي نه وو. هغې ویې دی به موږ ځان ته د بچو په ځای وساتو. آخر کار چې کله دی لوی شو، هغې ته نه د یهودیانو مطالبه وکړه، نو د هغې نه انکار وکړو. آخر کار هغه زلیخې مصر کې خو بیا د ښځو چلېده، چې کوم ځای کې د اسلام خبره نه وي هلته بیا د ښځو خبره چلېږي. نو هغه خو نه څه وزیره وه او نه څه ملکه وه، خو په هر حال یوسف علیه السلام ته یې ویل چې که زما دا خبره نه منې نو جیل ته به ځې. نو هغه ویل جیل ته به ځم او آخر جیل ته لاړ. پته ولګېده د ښځو چلېده هلته. جیل ته لاړ. په جیل کې ورسره 2 ملګري وو. هغې ملګرو کې 2 ملګرو دواړو خوبونه ولیده. د دواړو خوبونو د تعبیر وکړو. تعبیر رښتیا شو. یو پکې آزاد شو، بادشاه خواله لاړ. بیا بل ور د بادشاه خوب ولیدو، د هغې خوب تعبیر چاره نه ورته. آخر کار ده ته رایاد شو چې په دې جیل کې یو کس دی او هغه د خوب تعبیر ډېر مزېدار وباسي. ده ته بیا په جیل کې واعظ او نصیحت هم کړی. رسول علیه السلام ته د توحید خبره هم کړې وه. هغه چې جیل ته
لاړه او د خوب تعبیر یې ورته وښود بادشاه وایي دا آزاد کړې هغه وایي زه به د هغه پورې نه ازادېږم چې دا پته ونه لګېدلې چې زه جیل ته تللی ولې وم دا غلطي زما وه که دا د نورو خلکو وه پته ولګېده چې غلطي خو د نورو خلکو وه یوسف علیه السلام خو بېګناه جیل ته تللی و یوسف علیه السلام راغی بادشاه ورته وایي چې ته خو ډېر زیات ښه سړی یې ستا به صفتونه کېږي ته زما په خوا کې به ناستې هغه وایي نه اجعلني علی خزائن الارض دا اختیارات ما له راغله بادشاه ورته ټول اختیارات ورکړه آخر کار تخت هم د ده په لاس کې راغی او اختیارات خو د مخکې نه د ده په لاس کې صرف د بادشاه په ابتدا کې سره د نوم چلېده بادشاه ورته ویلې چې اختیارات به ټول ستا چلېږي بیا د یعقوب علیه السلام دا نور بچي هلته چې قات راغی په قات کې دننه دوی لاړه او هلته یې د هغه نه غلمه له وغوښته هغه ورته وایي یاره کیسې یې تپوس چې کوو تاسو څو وروڼه یې وایي یاره زموږ یو ورور بل دی خو هغه زمري خوړلی دی وایي دا بس هغه یو ورور خو بل شته که نه هغه د خپل سکر ورور دا نور مېرني وو وایي هغه له ځان سره راولی پلار یې ورته وایي چې دا خو نه پرېږدم وایي نه ته ګوره ورته موږ له هغه خپل سامان هم واپس راکړی دی او ډېر ښه سړی دی د مصر دا اوسنی بادشاه آخر کار چې ورور یې وله بوت و هغه ته یوسف علیه السلام په یو طریقه له ځان سره مني کړو بیا دې ډېر زیات مجبوره شو بیا ورله یو درخواست یې ورته وکړو ډېر په عاجزۍ باندې چې جئنا ببضاعة مزجاة سامان هم راوړی دی خو سامان داسې ښه سامان نه دی داسې ډېر قیمتي والا سامان نه دی د هغې په بدل کې موږ درسره راکړه خو تصدق علینا خیراتي را درسره راکړه ځکه چې موږ ته لوږه رسېدلې شوي هغه ورته وایي چې اوس خو ډېر زیات داسې عاجزه یې او تاسو ته یاد دي تاسو د یوسف علیه السلام سره څه کړي هغې چې ورته داسې وکتل نو ورور خو د ورور نه نه خطا کېږي خو مخکې خو په تخت ناست نو نه یې پېژنده چې دا به لا تخت ته څنګه رسېدلې او موږ کوي ته اچولې وو په ځمکه موږ نه وبرېښې د ځمکې نه موږ ښکته ورچولې وو نو بیا د ځمکې نه رسې اوچت څنګه شو نو هغه وایي انا یوسف وهذا اخي زه خو هغه یوسف یم که نه چې تاسو کوي ته اچولې بس بیا ورته وایي تالله لقد آثرک الله علینا بس موږ تاسو سره حسد کوو خو الله تعالی ته به موږ غوره کړې موږ ته اوس معافي وکړه هغه وایي زه بس معافي به درته وکړم هېڅ خبره نه ده خیر دی زه دا پلار ته د ما دا کمیس یوسئ او پلار ته وایي چې راځئ پلار یې راغی مور یې راغله دا 11 واړه وروڼه یې راغله او دی په تخت ناست دی او وخروا له سجدا هغې ورته سجده وکړه معنا دا ده چې هغه د تابع شو وی هذا تعویل رؤیای من قبل بابا تا ته یاد دی چې هغه د ماشوم او ما خوب لیدلی و چې ستوري او سپوږمۍ لمر او سپوږمۍ او 11 ستوري راته سجدې کوي دا یعقوب علیه السلام چې په بار بار وایي چې اني اعلم من الله ما لا تعلمون زه لاړ شئ د یوسف علیه السلام معلومات وکړئ هغې به وایي یوسف علیه السلام به هډوکې هم خاورې شوي دا ته څه وایي هغه وایي نه اني اعلم من الله ما لا تعلمون ما ته پته ده چې هغه ژوندی دی او یو ځل به داسې ځکه چې هغه چې خوب لیدلی و خوب ما ته پته ده خوب تعبیر به راځي کله کله سړی خوب ویني د هغې تعبیر ډېره موده بعد راځي دا تقریبا 30 څه د پاسه 30 کاله بعد د هغې خوب تعبیر راغی دا واقعه الله تعالی دی مکې معظمې کې نبي علیه الصلاة والسلام باندې صورت یوسف نازل دې کې مطلب څه و دې کې مطلب دا و چې ګورې د یوسف علیه الصلاة والسلام یوازې واقعه ورته نه بیانول بلکې دا واقعه د نبي علیه الصلاة والسلام باندې حالاتو باندې منطبق کوله چې ګورې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ستاسو ورور دی ستاسو ورور دی د الله تعالی رضا سره مینه ده الله تعالی دی پیغمبر ستاسو اوس په ده باندې دا پیغمبري نه سود کېږي او تاسو وایئ چې دا ولې د خدای پاک خوښ دی نو دا د الله تعالی خپله خوښه ده چې څوک خوښوي په خپلو بندګانو کې نو په ځای د دې چې تاسو دا ومنئ چې دې کې بس کمال وي ځکه د الله تعالی خوښ الله تعالی چې دی پیغمبر کړو نو به دا کمال الله تعالی دله ورکړو اوس ما له دا کمال منل پکار تاسو د سره حسد شروع کړو حسد شروع کوله دا چې په کوي کې اچوئ دی به دا د کوي دا به دا عروج د ده نصیب کېږي او دا کوي ته ورتلل تاسو په خپل خیال کې خو دا ده چې موږ د خپلې لارې یو ازغی لرې کړو خو کېدی شي چې دا کویه د ده دپاره د عروج یو پړوی یو انسان چې حسد کوي د چا سره بغض کوي د الله تعالی د فیصلې په لاره کې رکاوټ پیدا کړي د الله تعالی فیصله نه مني د الله تعالی له طرف نه د چا له یو عزت دی هغه نه مني او دی د هغه سره حسد کوي دې معنا دا ده چې دی چې د هغه سره ظلم کوي یا زیاتې کوي یا هغه چېرته کوي ته اچوي په لاره کې خنډان اچوي په خپل خیال کې خدای هغه د خپلې لارې نه لرې کوي خو د الله تعالی د منصوبې مطابق دی هغه د پړوی تیاروي چې دی به د دې په ذریعه باندې عروج تخي او بیا ورته ګویا که په اشاره کې دا ویلي چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم به داسې په تخت ناست دا به بادشاه به حکمران او تاسو دا خلک به بیا راغلي او د ده به غلي ناست او بیا به د ده نه د خپل ژوند
ژوند خیر غواړئ او ته به مخکې به سترګې خو دی به بیا څه کوي نو ته چې څنګه ورونو ته ویلې چې لا تصریب علیکم اليوم تاسو باندې ملامتیا نه ویم یغفر الله لکم الله دې تاسو ته معافي وکړي همدا صورتحال بالکل په مکه معظمه کې ښکاره شو چې نبي علیه الصلاة والسلام د بیت الله د کعبې د دننه نه راووتل او دا خلک داسې ټول ناست نو اولنۍ خبره یې ورته دا وکړه ویې وایه که نه اوس به څه کېږي تاسو ته خو یاد دي چې دې مکه کې معظمه کې زه دلته 14 کاله وم نو تاسو یو یو سړی خو ما ته پته ده چې څه یې کړي بیا دا 8 کاله چې تاسو مدینه منوره کې څه کړي دي څومره ډاکې ملته اچولي دي څومره جنګونه مو کړي دي څومره دښمنۍ هم راسره کړي دي څومره سازشونه هم کړي دي څومره پروپیګنډې هم کړي دي نو دا ټولې خو ما ته پته ده اوس به څه کېږي اصولا نبي علیه الصلاة والسلام د دې ټولو خلکو مالک چې څنګه چې د یهودیانو سره یې کړي چې داسې دې سره کړي وی چې دا دې سړو له دا لاسونه وتړی شاته دا ښځې او دا ماشومان به وینځي او غلامان شي زمونږ او دې سړو له دا لاسونه شاته وتړی او دا یو یو نصر وهی بنده اصولت طریقه وه دا د نبي علیه الصلاة والسلام دا حق دا اختیار ورته حاصل و نو نبي علیه الصلاة والسلام چې دې نه تپوس وکړه وایه اوس به څه کېږي څه به کوم در سره دی ورته وی چې اخ کریم و ابن اخ کریم ډېر عزتمن ورور یې زمونږ او ډېر زمونږ عزتمن وراره او ستا نه زمونږ ډېره زیاته تمه ده معافي به راته کې معافي به راته کې بس نبي علیه الصلاة والسلام ته هم حق خبره رایاده وله سورت یوسف راغله وی لا تثریب علیکم اليوم بس ملامتیان در باندې ملامتیان در طرف یغفر الله لکم وهو ارحم الراحمین الله دې ته معافي وکړي ډېر مهربانه بادشاه دی او بیا وی اذهبوا فانتم الطلقاء زه تاسو ما د الله د رضا لپاره آزاد د دې وجه نه د مکې معظمې دغه خلک چې بیا وروسته مسلمانان شو دې ته بیا طلقاء وایي طلقاء معنا دا ده چې دا غلامانو د نبي علیه الصلاة والسلام اصولا په قانون کې خدا د نبي علیه الصلاة والسلام غلامان خدا نبي علیه الصلاة والسلام آزاد خدا طلقاء دا چې په دې حدیثو کې تاسو په دې عربۍ ژبه کې سیرت کتابونه ګورئ د یو سړي نوم به راشي فلانکې سړی څوک دی وایي دا من الطلقاء دی دا صفوان څوک دی دا جی دا من الطلقاء دی دا من الطلقاء دا هغه کسان نه دی چې نبي علیه الصلاة والسلام وجنې نه دي آزاد کړي احسان یې پرې کړی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بلند اخلاق د ټولو نه زیات ظلم ورسره چا کړی دی هغه د ټولو نه زیات معاف بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګي دا بنو حوازن او ثقیف او دا علاقې چې دي دا د طایف د علاقې خلک دا حنین والا دا اوطاس والا دا دې طرف ته دی شمال طرف ته چې کومې علاقې دي دې خلکو کې لږ غونې داسې څه هغه نشه مشه پکې لا وه خو ابوشهر ډېرو خلکو نه خو د مکې معظمې د فتح نه بعد هغه نشه ختمه شوه خو دې بعضې خلکو کې دا نشه لا وه دا خلک راجمع شو دین د نبي علیه الصلاة والسلام مقابلې ته ځان تیاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده او نبي علیه الصلاة والسلام اعلان وکړو بېځې چې ځو 10,000 کسان ورسره خپل هغه دي چې د مدینې منورې نه ورسره راغلي او 2,000 کسان پرې طلقاو کې دا چې کوم نوي مسلمانان دي د مکې معظمې دا نوي مسلمانان دوی ورسره دي 12,000 فوج د اوسه پورې چېرته داسې 12,000 کسان د نبي علیه الصلاة والسلام په قیادت کې نه دي جمع شوي روان شو دي په دې لاره داسې خبرې وکړې لکه قرآن چې څنګه وایي ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم او د حنین ورځ درته یاده ده چې ستاسو په زړه کې دا راغله چې موږ خو نن سبا ډېر یو دومره خلک چې موږ یو موږ له خو چېرته موږ راغلي چې 100 او 500 300 موږ ته چا شکست نه دی راکړی اوس خو موږ په زرګونو په تعداد الله تعالی دله بیا یو تعزیانه درکړو د عبرت یو انداز یې دله درکړه چې ګورې داسې مه کوئ په خپل ډېروالي باندې مه غره کېږئ ستاسو کمال په ډېروالي کې نه دی ستاسو کمال ستاسو هغه کیفیت چې دی هغه کوالټي هغه معیار چې دی هغه ستاسو کمال دی هغه اخلاقي بلند معیار ستاسو کمال دی عقیده ستاسو کمال دی په الله باندې ایمان ستاسو کمال دی بلند اخلاق او ډېر لوی نظام دی تاسو سره تاسو د الله تعالی سره یو تعلق دی د بندګۍ تاسو یو ډېر بهترین امت یې دا ستاسو کمال دی ډېروالی او کموالی کمال نه دی الله تعالی دې له یو معمولي غونډه کې یو تنبیه ولا ورکړه فلا روان دي دې د اخر د دشمن خو بلا چرته وي هغه دشمنان هغه پوره د هغې دي بس سر کې چې کومه نشه وه نو بهرحال څه تجربې هم وه هغوی د نبي علیه الصلاة والسلام د لاره نیولې ده او بالکل پټ په یو ځای کې په دې درو کې پټ په غرونو په دې سرونو او په دې دانینانو نشرونه یې سنبال کړي او دا مسلمانان ښه بېغمه روان دي چې بېغمه روان دي او داسې لکه یو دلته موږ ناست یو او اچانک داسې نو باران شروع شي نو هر سړی به ظاهره خبره ده سړی ډېر هم تکړی
ناڅاپه یو خبره راشي هغه به سړی ځان خلاصوي به ځان به بچ کړي همدارسې بېغمه روان و ناڅاپه د غشو باران شروع شو هغې خو ډېر زیات په تیراندازۍ کې ډېر زیات ماهر خلک دا بنو حوازن او بنو سقیف په تیراندازۍ کې ډېر زیات ماهر بس اچانک داسې خلک تتر بتر شو تتر بتر شو د ابو سفیان نه دی دا اوس چې بل مسلمان شوی دی دا د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه پلار ابو سفیان ابن حرب ابن امیه چې دا داسې ولیده که نه نو به د زړه کې داسې دا داسې ابتدا کې دی بیا وروسته ورو ورو په قلاره قلاره داسې ټیک شوی دی قلاره قلاره ګوره د مکې معظمې کې داسې خلک دي یا خو بلکل چې ایمان یې راوړه په هغه سات باندې بیا بلکل مکمل بدل شو لکه دی هندي ته ګورئ دا هندا دا د ده دا ښځه دا چې نبي علیه صلات وسلام سره یې خبرې وکړې سیده بیا کور ته لاړه په کور ته یې اولنی کار دا وکړ دې یو بوټو ډېر مزېدار بوټ یې ځان نه جوړ کړی او بیا داسې یې ښودی او هغه بیا ښکلا وه هغې ته بیا شیدې هغه ته راواغېسته او د ځمکې ته راوبغه ویې تا خو هسې زموږ عمر خراب کړ ویې تا کې ویس پیدا نه مونږ در باندې څه دوکه شوي پته ولګه په تا کې هېڅ هم نه و هغه داسې وکړه او چې بدله شوه بیا بدله وه او تا ته معاویه رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه معظمه کې وو دوه چیني سره کړو دوه چیني په غوښې د غوښې چیني مزېدار دا یې دی وراته کړه او ورسره یې په یو مشکیزه کې پی شربت یې جوړ کړو د پیو مزېدار په هغې خواږه واچول او نبي علیه صلات وسلام ته یې د خدای پیغمبره ده نبي علیه صلات وسلام خادمې ته یې وي چې ورشه او نبي علیه صلات وسلام ته وایه چې دا هندي رالېږلي او بیا ګوره چې نبي علیه السلام څنګه خبره کوي یعنې قبلۍ زمانه هدیه که نه قبلۍ او چې ویې کړه نبي علیه صلات وسلام ته پوښتنه کوي دا چا وایي چې دا هندي راولېږه ښه نبي علیه صلات وسلام ورته دعا وکړه وایي دا الله تعالی دې خوشحاله لري او چې لاړه او هندي ته وی چې نبی علیه صلات وسلام ته دعا وایه خوشحاله ده په جامو کې مې ځای ده ښه نبي علیه صلات وسلام ته ګړنه نه مانه خوشحاله ده دا دړنه اوس دا دړنه دا ابو سفیان رضی الله تعالی عنه وروسته ورو ورو بیا دیم شم شوی دی په اخر کې په دغه موقع باندې خپل د سیرت کتابونه ټول ګورئ چې مسلمانان داسې تتر بتر شو نو دی وایي دا به د سمندره پورې منډه وایي سمندره پورې سمندر نه دې خوا نه راټینګېږي وایي دا به ګوره دا به د سمندره پورې منډه وایي دا جمله دې وویله یو بل سړی ورته پکې رسي یوه جمله ورته دې وویله بل ابو سفیان دی د نبي علیه صلات وسلام د تره زوی ابو سفیان ابن حارث هغه هم په دې لاره کې مسلمان شوی نبي علیه السلام د مکې ته راځي په دې لاره کې هغه مسلمان شوی هغه دی حضرت عباس رضی الله تعالی عنه هغه د نبي علیه صلات وسلام د دې قچر دا مهار او دا دغې نیولي دي دا مړونې دا واګې نیولي دي او چې نبي علیه صلات وسلام وکتل چې دا خلک خو یو خوا بل خوا شو نبي علیه السلام سپینه قچره د نرۍ نه ښکاري او نبي علیه صلات وسلام ډېره زور ورکړی شو کوم دی ورکړی دا مخې ته شو دی دشمن طرف ته شو او چغه یې کړه وایي انا النبي لا کذب زه پیغمبر یم دروغ نه وایم انا ابن عبد المطلب زه د خپل نیکه عبد المطلب زوی ورپسې یم او حضرت عبد عباس رضی الله تعالی عنه دا خپل د تره زوی ابو سفیان ابن حارث دی لګېدلی دی دغه رامنې کوي دا قچر رامنې کوي چې دا مخکې دشمن طرف ته لاړ نه شي او نبی علیه صلات وسلام ورته وکړي چې نبي علیه السلام په دې پوه شو چې دوی خو ما نه پرېږدي نبي علیه صلات وسلام د دې خپله قچر نه کوشو او داسې بیا دشمن طرف ته روان و هغه خبره یې کوله او حضرت عباس ته ویې وایه دې خلکو ته اواز به دا خلک چېرته لاړل د حضرت عباس اواز ډېر غټ و نو هغه اواز یې کړو یا اصحاب الشجره هغه د ونې لاندې چې بیعت کړی و هغه خلک شي شو بس لږه لمحې یې به چې ګورې دا به د نبي علیه صلات وسلام سره بیا فورا خلک راجمع نو دا به یو پړق و داسې یو لمحه وه چې هغه لمحه کې الله تعالی د دې یو تربیت وکړي ګورې آینده دپاره دا خبره یاده ساتئ چې ډېروالي او کموالي باندې به نه غره کېږئ ستاسو قوت راز چې دی هغه په ډېروالي او کموالي کې نه دی تاسو به خپل د بل نه به چل نه زده کوئ ستاسو چل زده کولو دپاره ستاسو پیغمبر شته ستاسو د چل زده کولو دپاره تاسو سره کتاب شته تاسو به د دې دوو خبرو نه چل زده کوئ بس بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته ویل هغې شاوې اوس حمله وکړي او د هغې خو دا خیال دی چې بس موږ وګټله او دا اولنی ګزار دی بس لیکن دا یو څو لمحې وې او بیا نبي علیه صلات وسلام سره صحابه راجمع شو او بیا یې شروع وکړه او بیا داسې شکست یې وله ورکړه په دغه وخت کې بیا نبي علیه صلات وسلام شګې هم راغوستې او د دښمن طرف ته یې ورشغولي او بیا شاهد الوجوه بیا الله تعالی دې دا مخونه سپېرلي په دې جنګ کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام ته دومره غنیمت میلاو شو دومره غنیمت ډېر لوی غنیمت میلاو لکه مثلا شپږ زره قیدیان څلېرویشت زره اوښان 40 زره ګډې بېزې او داسې په
زرګونو کیلوګرام په بشمیره په دا چاندي او سونا سره او سپین دا د نبی صلی الله علیه وسلم سره غنیمت کړه. دلته څه کسان بیا د دشمن داسې دي، د دشمن څه کسان بیا یو خبر فاتلی څه طائف ته لاړه، څه اوتاش ته لاړه، نبی صلی الله علیه وسلم ورپسې دستې ولېږلې، څه کسان تتر بتر شو، خو دا طائف والا چې کوم دی په یو قلا کې پناه واخیسته. نبی صلی الله علیه وسلم چې عرانه چې دا کومه ورته تاسو عمرې له لاړ شئ نو هغلته خلک چې وایي چې عرانه زموږ دا خلک ورته لویه عمره وایي، لویه عمره، نو هلته خلک ځي او هلته نه احرام تړي او بیا راځي. دغه چې عرانې د نبی صلی الله علیه وسلم دا د غنیمت مال د شپږ زره قیدیان او د روخان او دا ټولې نزې او دا سامانونه دی هلته ولېږل، وایي چې طایف نه راوزګار شم بیا به راځم. نبی صلی الله علیه وسلم چې دلته دی طائف طرف ته او د حنین طرف ته ته دلته یو واقعه په دې منځ کې یو بله ډېره اهمه واقعه وشوه. دا صفوان چې دی که نه، صفوان ابن امیه، صفوان ابن امیه دی چې کله نبی علیه صلات وسلام د 12,000 کسانو سره روان شو نو سات پس دی هم روان شو، ډنګ ورغی او جامې واغوستې د جنګ زغرې مرې او د ده نه نبی علیه صلات وسلام ستورې او سسونه عاریتن اغوستي دي. دی راوغوښته ویې زه طایف طرف ته ځم، حنین طرف ته، او وسلې را سره کمې دی نو ما د وسلې را کنه د ډېرې وسلې دي. هغه ورته وایي چې ګوره که نه محمد صلی الله علیه وسلم دا ایمان یې نه و راوړی وی اغصبا یا محمد محمد په زور رانه علیه صلی الله علیه وسلم. نبی علیه صلات وسلام یې نه بل عاریة مؤدات رایې کا چې زه جنګ نه واپس راشم بیا مې تاله واپس در نو ورکړې وله وسلې وسلې. نبی علیه صلات وسلام روان شو، څه وخت پس چې دی ګوري راووتو د جنګ وسلې یې اغوستې دي، زغرې مرې یې اغوستې، توره یې راواغسته او غشي او ډیندې او ځان یې برابر کړو. خلک ورته وایي صفوانه څنګه چلې چېرته ځې؟ وایي ځم که نه دې طرف ته؟ وایي ښه نه کوم دې طرف ته ځې نو د چا په ملګرتیا کې جنګېږي؟ چا لپاره جنګېږي؟ وایي د محمد صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا کې جنګېږم. وایي ولې مسلمان شوې کلمه دې وویله؟ وایي نه کلمه مې نه ده ویلې. چې کلمه دې نه ده ویلې نو بیا د محمد صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا کې ولې جنګېږي؟ نو هغه یو جمله ویلې ده او دې جمله باندې ځان پوهېول پکار. دا سیرت ابن هشام د عربۍ ژبې راواړه نو دا جمله به راته میلاو شي. هغه وایي لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من ثقيف. ويقول نن به یا د محمد صلی الله علیه وسلم ګټي او یا به د ثقیفیان ګټي. نو چې محمد صلی الله علیه وسلم یو ګټي نو د دې ټولې علاقې بادشاه به محمد صلی الله علیه وسلم، او چې ثقیفیان یو ګټي نو د دې ټولې علاقې بادشاهي به بیا د چا په لاس کې؟ نو بیا به دا مکه هم د هغه په لاس کې ځکه دغه جنګ وکړي خو مکې ته هم راځي بیا. نو بیا وایي چې لأن یربني رجل من قریش، چې زما بادشاه، چې زما حکمران، چې زما په سر باندې حکومت کوونکی د قریش یو سړی دا راله ډېره ښه ده من ان یربني رجل من ثقیف، چې په ما باندې یو سړی حکومت کوي او هغه د ثقیف د قبیلې نه دا خو مې خپل ورور دی که نه کم از کم. ګوره رب لأن یربني رب یرب ربا، رب معنا څه ده؟ د رب معنا حکمرانی کول دي. رب معنا حکمرانی کول، رب معنا بادشاه. موږ او تاسو د رب معنا عام خلکو زده نه کړو. نو رب صرف پالونکي ته وایي، پالونکی دی د ټولو مخلوقاتو. د رب په دې معنا کې درې معنی شاملې دي، درې معنی. رب پالونکي ته وایي، رب حکمران او بادشاه ته وایي، او رب مالک ته وایي. رب مالک ته دا مدینه مکه معظمه باندې د نبی علیه صلات وسلام د پیدایش په کال چې هغه اتیان راغله، اولنۍ خبرې چې اتیانو والا اصحاب الفیل ابرهه په دې مکه معظمه باندې حمله کوله. چې حمله یې کوله نو په دغه وخت کې د خپل تخه هلته په کنده کې وادي محصر کې هلته خپل تخت یې هلته ایښودی. بادشاهان دغه وزیران ورسره دي، دا خلک ورسره دي. مکې معظمې ته سوال جواب راولېږه، وایي په دې مکه معظمه کې مختلف د نبي علیه صلات وسلام نیکه چې راغی کله ته چې ورته وکتل نو د هغه وجاهت او د هغه د مخ هغه رڼا او د هغه قد و قامت او د هغه روب داغ داسې وو چې دی ورته د تخت نه راکوشو، د تخت نه ورته راکوشو په ځمکه ورته راکښېناست. بیا ورته وایي چې وایه که نه څه خبره کوې، څه خبره راغلی؟
هغه ته ویل زما خان دلته سرېده را سرېده او ستاره پوجانو زما خان نیولي هغه ته ویل ګوره ته ماته دومره لوی سړی ښکارېدې چې ستا دپاره زه د تخت نه راکوشم او ته یې له خانو خبرې کوې او زه ستا په دې کور باندې او ستاسو په دې بیت الله باندې حمله کوم او دا د لورانو منع کړی د لورانو او ته دومره عجیبه سړی یې ته ما ته ډېر غټ سړی ښکارېدې ته خو ډېر ورکوټی سړی ما ډېره غلطي وکړه چې تخت نه تا پسې راکوشم هغه ورته وایي چې بادشاه صاحب داسې چل دی چې انا رب الابل زه د دې اوښانو مالک یم دا مې د دې دپاره دا جمله ویله چې د رب معنا څه ده مالک وی انا رب الابل وللبيت رب يحميه زه د اوښانو مالک یم او د دې کور هم مالک شته هغه د خپل مالک به یې تپوس کوي ځکه زه د خپلو اوښانو تپوس کوم د دې کور یو مالک دی هغه به د خپل کور تپوس کوي هغه پوهېږه او ته پوهېږه زه په تا باندې زما په تا باندې وس نشته خو زما اوښان ما ته راپرېږده هغه وایي زه ګورم چې دې څنګه ما نه تپوس کوي هغه وایي بس ما ته اوښان راکړه او ته ورلپې زه دې ګورم چې دې څنګه تپوس دې څنګه کوي نو بیا پته ولګېده چې بیا د رب د بیت الله د کعبې رب بیا تپوس وکړو نه کوي نو تا ته ما وایي چې رب پالونکي ته هم وایي رب مالک ته هم وایي او دې نه دا مطلب چې عرب دا ځینې خبره زه د ځکه وایم چې خلک دا الزامات پس علماو باندې لګوي یاره جي دا چې د اسلام دا چې کوم تعبیر د اوسنۍ زمانې دا بعضې علما کوي مولانا مودودي او سید قطب شهید او حسن البنا شهید او علامه اقبال او دا قسم خلک چې دا د اسلام کوم تعبیر کوي که نه وایي دا په عربۍ ژبه کې نشته نو ما دا سیرت ابن اسحاق راواله دا د رب یرب معنا مالک دا دلته شته که نشته او دا به هم پرېږدو ځه قرآن کې خو د چا اختلاف نشته که نه قرآن څه وایي قرآن کې پر یو جمله باندې نن ځان پوهیو ښه نبي علیه الصلاة والسلام مکه معظمه کې دی تا ته ما ویلي عقبه بن ابي معید راغلی دی او د نبي علیه الصلاة والسلام نعمرۍ ته صادر واچو او صادر به یې تاو ورکړو او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی او دله یې دیکه ورکړه او ورته یې ویل اتقتلون رجلا ان یقول ربي الله تاسو یو سړی په دې ګناه وژنئ چې هغه وایي زما رب الله دی دا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د سورۃ المؤمن جمله ویله سورۃ المؤمن سورۃ غافر هغه کې دا دی چې دا فرعون په خپل اخرنی دور کې په دربار کې ودرېد دې سورۃ ته سورۃ المؤمن وایي چې دا واقعیا پکې ځکه چې په دې کې د یو رجل مؤمن کردار سړی مؤمن نه بسن کردار ادا کوي انت د بادشاہ په دربار کې د فرعون په دربار کې فرعون پاسېدو او وی چې داسې چلو کې چې ضروري اقتل موسی ما پرېږدی د موسی علیه السلام وژنه انی اخاف ان یبدل دینکم زه یېرېږم دی ستاسو دین بدلوي او ان یظهر فی الارض الفساد او یا به په ځمکه کې فساد را پیدا کړي نو دغه وخت کې یو رجل مؤمن پاسېده یو مؤمن سړی پاسېده هر د فرعون د تره زوی و ده ته پته نه وه چې دا مسلمان دی هغه ځان د اوسه پورې پټ ساتلی وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه هغه د اوسه پورې خپل ایمان پټ ساتلی هغه پاسېده او وی اتقتلون رجلا ان یقول ربي الله تاسو یو سړی په دې ګناه وژنئ چې هغه وایي زما رب الله دی موسی علیه السلام څه ګناه هغه دا ګناه ده چې هغه وایي زما رب الله دا حواله ورکړه چا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه عقبه بن ابي معيط توي اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله تاسو یو سړی په دې ګناه وژنئ چې هغه وایي زما رب الله دی تاسو ګورئ دا راته چې دا رب چې الله دی نو موسی علیه السلام چې وایي چې زما رب الله دی نو فرعون وژني او شیطان په خپل الله تعالی ته رب وایي شیطان مبارک د څومره آیاتونه راغلي دي په قرآن مجید کې هغه راواله نو شیطان الله تعالی ته وایي ربي انظرني الى يوم يبعثون ربي اے زما رب انظرني الى يوم يبعثون ما د قیامت د ورځې پورې چې خلک برابر باشي د هغې پورې ما له مهلت را ګوره شیطان الله تعالی ته څه وایي رب شیطان خو نور هم ډېرې خبرې کوي په دې نور هم ځان پوهیو د قرآن کې د شیطان متعلق چې څومره آیاتونه دي دا ټول راواله نو شیطان الله تعالی ته رب وایي شیطان اسلام ته صراط مستقیم وایي لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأغوينهم أجمعين
ویا الله پاکه زه به ستا په دې سمه لاره کښېنم او بیا به دا ټول خلک ګمراه کړو. زمونږ د دې زمانې د دې ګمراهانو په شان نه دی چې کوي ګمراهي او وایي ورته سمه لاره. شیطان وایي لأقعدن لهم صراطك المستقيم. خدای ستا دا لاره صراط مستقیم دی او لأغوینهم، زه به دې اغوا کوم، زه به دې ګمراه کوم. خپل کار ته ګمراهي وایي ښه صفا. دویمه کار دا کوي بیا چې الله تعالی ورته وایي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه، سجده نه کوي. یعنی د الله نه بغیر بل چا ته سجده نه کوي. ته دا ویلی چې د الله نه بغیر بل چا ته سجده نه کوي. ځینې خلک وایي چې نور چې څه کوې کوه خو د الله نه بغیر بل چا ته سجده مه کوه ته سم مسلمان یې. نو شیطان خو بیا سم مسلمان دی. ولې؟ ځکه د شیطان هم چې الله پاک ورته ووایي بیا هم چاته د خدای نه بغیر بل چا ته سجده نه کوي. شیطان د چا د سجدې نه انکار کړی؟ د خدای په مخکې د سجدې نه انکار کړی دی که د آدم علیه السلام ته د سجدې نه انکار کړی؟ آدم علیه السلام ته یې سجده نه کړو. بیا قیامت هم مني شیطان. وی انظرني الى يوم يبعثون. خدای د قیامته پورې راله مهلت راکړه. بیا دعا هم د الله تعالی نه غواړي ربي بما اغویتني. ګوره تقدیر هم مني. وی بما اغویتني، خدای پاکه تا ګمراه کړمه، خدای پاکه تا ګمراه کړم. بیا د هغې نه بعد چې دعا غواړي د چا په وسیله دعا نه غواړي چې خدای د پیر بابا په وسیله باندې داسې وکړي. نو شیطان دا کارونه د دې شیطان د ټول نه غټه ګناه بیا څه ده؟ دا هم د اوسه پورې دې خلکو ته پته نشته. ډېرو خلکو ته پته ده خو ډېرو ته اوس هم پته نشته. د شیطان غټه ګناه څوک وایي تکبر دی، څوک وایي د شیطان غټه ګناه حسد دی، څوک وایي د شیطان غټه ګناه دا نیشنلزم دی چې ده دا قوم پرستي شروع کړه چې زه د خاورې نه پیدا یم، دی د خټې نه پیدا دی. د نیشنلزم باني هم شیطان دی، دا خبره هم ټیک ده. خو د ټولو نه لویه ګناه د شیطان دا ده چې هغه د الله تعالی د ساورنټي او د حاکمیت اعلی نه انکار وکړي. هغه د الله تعالی د ربوبیت نه انکار وکړي، د الله تعالی د خدایۍ نه انکار کوي. د علامه شهرستاني الملل والنحل لیکلی. علامه شهرستاني ډېر لوی عالم سړی دی او په دې تقابل ادیان ورته چې ته وایې په دې کې ډېر زیات ماهر دی. دا بنیادي کتاب دی الملل والنحل، الفصل بین الملل والنحل. په هغې کې هغه په دې بنیاد کې یو خبره لیکلې ده. وایي دا شیطان چې الله تعالی د جنت نه راویستو نو ده دې ملایکو ته ووایي چې زه د الله تعالی سره خبرې کول غواړم، خو تاسو د ما خبرې الله تعالی ته رسولی شئ؟ ملایکو ورته وایي چې ولې نه شو رسولی؟ ووایه څه ویل غواړم؟ وایي زه د الله تعالی سره اته خبرې کول غواړم، اته تپوسونه د خدای نه کوم. وایي وایه. نو د هغه اتو تپوسونو خلاصه دا د هغه داسې تپوسونه دي چې خدای پاک ته خو پته وه چې زه د آدم ته سجده نه کوم، نو ما ته یې ولې وایي چې سجده ورته وکړه. بیا چې ما سجده وکړه نو بیا ورته پته وه چې دا خو زما مزاج و، زه د اور نه پیدا یم او زما مزاج خراب و، زما مزاج غلط و. نو بیا زه د جنت نه ولې راایستم. بیا چې د جنت نه زه راویستم بیا ما ورته وایي چې ما له د قیامته پورې عمر راکړه. نو بې پوره ما له عمر هم راکړو. زما را دعا به یې ولې قبلوله. بیا د دې ټولو خبرو زه تپوس کول غواړم چې الله تعالی ته زما د هر څه پته وه، نو بیا ما ته دا حکم ولیکو، بیا زه د جنت نه ولې راایستلم، بیا ما له د قیامته پورې دا مهلت ولې راکړو. داسې قسمه سوالونه یې وکړو. ملایکو الله تعالی ته ووایي چې الله تعالی تا ته علم دی، خو دا ابلیس داسې خبرې کوي. الله تعالی ورته وایي د دې اتو واړو خبرو یو جواب دی، دا ته تپوس وکړې د ابلیس نه، او ابلیس د نننۍ ورځې پورې هغه جواب نه دی ورکړی. وایي دی ما له د دې خبرې جواب راکړي، زه ورته د اتو خبرو جواب ورکړو. ابلیس وی تاسو د شیطان نه دا تپوس وکړئ چې دی ما خدای مني که نه مني. د ده نه دا تپوس وکړئ چې دی ما ته رب وایي که نه وایي، زما ربوبیت مني که نه مني. دا مني چې زه خدای یم او ته بندې، که دا نه مني. شیطان په دې پوه شو. نو هغه چې خولې ور وستېدله بیا به خبرې کوي. په دې پوه دی چې که څوک خدای مني نو بیا به دې داسې تپوس نه کوي. خدای دې ته وایي، ساورن دغه ته وایي. ساورن معنا دا ده، رب معنا دا ده، مقتدر اعلی معنا دا ده چې د هغه نه به ته تپوس نه کوې. چې تپوس ته ته کوې چې دا دې ولې وکړو، دا خو بیا خدای نه شو. دا خو بیا خدای نه شو. خدای دې ته وایي چې هغه چا ته جوابده نه وي. خدای دې ته وایي چې هغه د چا په مخ کې ذمهوار نه وي چې ته به او نه هغه نه څوک خدایي اخیستی شي نه ولا چا ورکړي. دا خبره چې دا دې ولې وکړو، دا تپوس به د هغه چا نه کوې چې تا وله اختیار ورکړی. ته د خپل حکمران نه تپوس کولی شي، ځکه چې دا حکمرانان دله د خلکو اختیار ورکړی. نو خلک به دا تپوس کولی شي چې ولې. او که د اوسه پورې ته تپوس نه وکړی نو اوس به بېرته واپس راغله. اوس به دغه سورلیانه راکوشو بېرته پر ځمکه ګرځي. اوس
چې په ځمکه ګرځي نو بیا ورې کوسې نه راځي که نه ووټ به درنه غواړي نو بیا دې تپوس وکړه وایي خانه دا 15 کاله کوم ځای وې دا چې څه ویلي په هغې داسې عمل کړی که نه مطلب مې په دې خبره کې دی چې رب دې ته وایي چې هغه له اختیار تا نه دی ورکړی چې ته به دې تپوس کوې هغه ته اختیار د خپله ځانه دی نو داسې څوک نشته د الله نه بغیر چې د هغه سره خپل اختیار وي د الله نه بغیر چې دا څوک د خدایۍ او د اختیار دعوې کوي دې له اختیار چا ورکړی دی الله رب العالمین هغه ذات دی چې ده له چا اختیار ورکړی نه دی دا خبره بنیادي ده او ذهن کې کېنوه نو هسې مې په دې پوهېولې هغه خبره ډېره زیاته اوږده شوه خو تا په دې رب لفظ پوهېومه چې ګوره شیطان الله تعالی ته رب وایي نو خبره یې نه مني کان من الجن ففسق عن امر ربه رب دې ته وایي چې هغه به امر کوي او دا شیطان د خپل رب امر ونه منو نو ګوره شیطان الله تعالی ته رب وایي په دې معنا ورته رب وایي چې ده زه پیدا کړی د مکې د خلکو نه تپوس وکړې دا قرآن بېرته راواله بیا لاړ شه ګوره ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض قل من رب السماوات والأرض خلکو نه د مکې د خلکو نه تپوس وکړه اسمانونه او ځمکې چا پیدا کړي وي الله پاک وایي چې رب څوک دی د دې هر څه نو رب معنا دا ده چې هغه وایي چې پالونکی دی الله رب معنا صرف پالونکی او که د رب معنا څوک حاکم کوي چې بادشاه الله پاک دی نو بیا پرې نه شیطان مني او نه فرعون مني او نه د مکې خلک مني دا سورة حج راواله دا د مکې معظمې نه د مهاجرین چې وتلي دي نو قرآن څه وایي الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله د دې مکې نه د خلکو څه ګناه وه د صحابه کرامو چې دوی د مکې معظمې نه ویستل او د دې ګناه دا وه قرآن وایي چې دوی وي زموږ رب الله نو ګورئ رب الله دی چې صحابه کرام وایي زما رب الله دی نو د مکې خلک د کلي نه وباسي چې موسی علیه السلام وایي زما رب الله دی نو فرعون وژني چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زما رب الله دی نو عقبه بن ابي معيط مرۍ ته پړی اچوي او شیطان په خپله وایي زما رب الله دی نو دا د رب په معنا کې خبره شوه که نه ورته ولګېده چې د شیطان چې الله تعالی ته رب وایي او دا مشرکان چې الله تعالی ته رب وایي نو په خپله ورته رب وایي او چې بل څوک ورته رب وایي نو بیا وژني نو دې مطلب دې خبره کې چل څه دی دې خبره کې چل دا دی چې د رب معنی مختلفې دي د مکې مشرکان او شیطان او قریشیان چې الله تعالی ته رب وایي نو هغې ورته صرف په دې معنا وایي چې الله تعالی زما رب دی یعنې الله تعالی زما پیدا کوونکی دی الله تعالی پیدا کړی م او ډوډۍ راکړې او رالویوي مې په دغه حده پورې خدای منم پاتې شو دا خبره چې الله تعالی به اډر هم منل غواړي نه دا خبره پکې نشته او موسی علیه السلام چې وایي زما رب الله دی نو فرعون وایي ښه لکه ته زما نه منې ته به د الله تعالی منې که دا دې ویلی موسی علیه السلام چې زه خدای پیدا کړی م نو بس زه په دې خبره کې زما او ستا اختلاف نشته خو چې فرعون په مخکې ته دا وایي چې زه به ستا نه منم زه به د الله تعالی خبره منم نو بیا موسی علیه السلام د مرګ منصوبه لري بیا دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې په مکه معظمه کې وایي زما رب الله دی ابو لهب او ابو جهل ته وایي وایي ته زما رب نه یې ته به مې بادشاه نه یې ته به مې حکمران نه یې الله تعالی مې حاکم دی دا خبره د دې رب پرې معنا کې ده په دې لفظ کې دا چل په دې معنا باندې دی چې دا لفظ دا یو سړی م استعمالوي خو مطلب یو دی او دا بل م استعمالوي خو مطلب دې نه بل دی د دې معنا کې چل دی اصل کې دلته ذکر صفوان وایي لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من سقيف وایي چې زما بادشاه د قریش یو سړی د دغه نه خلا د دې نه چې زما بادشاه څوک سقيف او بیا لاړل ته جنګېدو د نبي علیه الصلاة والسلام بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم طائف ته لاړ دا چې کوم خلک دې ځای نه وتښتېدل د حنین نه نو دې طائف ته لاړ اول ته په قلاګانو کې بند شو دا طائف قلا اولنۍ هغه ځای دی چې نبي علیه الصلاة والسلام په هغې کې منجنیق او دبابه استعمال کړې ده منجنیق داسې یو شی و چې لکه مثلا دا مچوغ نه ده زمونږ دا مچوغ نه ده هم د هغه منجنیق په شانې شی دی دا مچوغ نه تاسو څوک پېژنئ دا د ښار ماشاءالله ډېر خلک یې پېژني او چا پې ګزار کړی دی چا استعمال کړی دی هغه لاس اوچت کړي ماشاءالله
دا مچونه ډېر زبردسته شی دی او دې باندې باقاعده نښه ښایسته کېږي نو دا مچونه د هغه منجنیق یو مثال دی پخوا او دا زما خیال دا دی چې دا په دې عربو کې دا په دې کلدانیانو کې دا طریقه وه کلدانیانو دا ابراهیم علیه السلام دپاره چې کوم اور بل کړی و که نه دی عراق کې په دې اور کې پلار یې او د بادشاه نمرود دا اور یې کوم بل کړی و نو هغه اور نو اکنده ډېره غټه وه اکنده ډېره غټه وه په اکنده ته بیا په دې سوچ وکړو چې دې اکنده ته دا اور دومره بل دی د هغې هغه تاو دومره و چې هغې له خو خوار نه شي ورتلی نو سوال دا را پیدا شي چې اوس به د ابراهیم علیه السلام ته ورچو څنګه هلته خو فعلا نږدې څوک ورتلی نه شي نو بیا یې سوچ وکړو هلکه دا منجنیق به جوړ انجینیر نو داسې طریقه یې وکړه چې ډېرې اوږدې اوږدې لکړې داسې جوړې کړې غټې غټې لکړې مضبوطې ونې دلته ښخې او دلته یې ښخې او په دې ونو کې دننه داسې ټال جوړ کړو دا بچونه داسې ده که نه یو هغه پټک دی او دوی هغه مسجد نو داسې ټال او دلته یې دی کې دې ټال کې ابراهیم علیه السلام کېنم داسې ویې تړل جامې دې نه ویستلې او دې ټال له به یې داسې هوا ورکوله دا ټال باندې مې چېرته ځانګړي که نه هاني ټال ځانګړ ګناه نه ده خیر دی که ټال باندې ځان دی ګناه نه ده خو چې نور ګناهونه ورسره نه نو ټال یې داسې جوړ او بل یې دلته یو سړی دلته وخېجه او بل یې دلته وخېجه وایي چې دې ټال نه مونږ راورکړو تا ته چغه کړو که نه نو بیا به دا توره باندې به دا یو ځل به په دې توره باندې دا دواړه رسۍ به تاسو وشلوئ نو دا به چې دا ټال هغه طرف ته لاړ شي او دا رسۍ تاسو وشلوئ نو ابراهیم علیه السلام هلته د کندې ته ورتلي په دې طریقه باندې ابراهیم علیه السلام دې کندې ته ور واچوه داسې به بیا منجنیق چې په قلا باندې به چا قلاګانې به وي بله طریقه خو نه وه دا دې خپلې قلا ته ګورې د بالاحصار قلا ته ګورې هغه زمانه کې خو جهازونه خو نه وو نو دغه قلاګانې به وي نو هغه قلا د دیوالونو دپاره به یې داسې چل جوړ کړو چې داسې به یې مضبوطې رسۍ باندې به پټک به یې ورله جوړ او دې کې به یې مضبوط کاڼې په ډېر خلک به راغله او شا به یې زور کې وړمي به یې ورته نیولي وو دا به او هغې کې به یې یو غټ کاڼی ور واچو او بیا به یې په دې باندې ورچول او ډز او هغې باندې به یې هغه دغه به یې پېشتې د قلا دغه دیوالونه به یې پېشته او ډېر دیوالونو کې به غټ سوری وشو بیا بل به یې بډل کړو بل به یې بډل کړو د هغې خپل ماهرین به دغه شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې طایف کې دا قلا په دې منجنیقونو باندې په دې توپو باندې ویشته دا د هغه زمانې توپې وي بل یو شی هغې ته به یې دبابه وی دبابه نن سبا دبابه په عربۍ ژبه کې ټینک ته وایي نو دا ټینک د هغه دبابې یو جدید شکل یو ماډرن شکل هغه به داسې وایي چې دا خپله ګوړه نه ده مړه ده په کورونو کې چې موږ پکې دا پکي پکي او دا چتونه بتونه مشي نو داسې ګوړه به دا به د چار چاپېره نه بنده وه لرګي یو ګوړه باندې به یې جوړه کړې وه او دا به د چار چاپېره نه بنده وه څلور واړه طرف نه بنده وه مضبوط دا د لرګي مضبوط تختې به وي او دې کې به یې دننه پړوې جوړې کړې وې او دننه به یې پکې سوري موري هم دغه کړي نو دوی به داسې چل کوو چې دا او دې ته به یې دننه پایې جوړې کړې وې پایې دا یې کې به دننه څلور لس کسان به پکې کېناستل او پایې کې به غشي دي دې دا به ورسره وو او دې کې به کسان دا کړي او دا به داسې ورو ورو به یې داسې ټېلواله ورو ورو به یې داسې ټېلواله او هغه د دې قلا هغه دیوال ته به یې ورسول نو داسې به هم کېدی چې په دې کې به خلک وو نو خلک به اچانک د دیوال سر ته وختل او ورته به یې کاڼي یا څه شی به وو یا به ورټوپ کړو قلا ته به ورننوتل یا به یې داسې کول چې هغې باندې به هغه دیوال کې به یې سوري کول او دیوالونه به یې ویشتل پرې دننه به ورسره ګنټې او بېلچې او مودالې دا به لا به تر سره وو او هغه په هغې باندې خبره پاسه چې چا غوشي مشي نو هغه به مضبوط د هغې تختې خو به مضبوطې وې په غشو خو به د هغې څه نه کېده نو د هغې لپاره به بیا دې قلا والا یو بل طریقه جوړه کړې وه چې هغې کې به یې اور دغه کړو اور به یې پرې راچول نو به لرګی وو نو اور به یې پرې راچول هغه ځای نه به یې سکروټې اور به یې ډېر زیات بل کړو او د هغې هغه انګار به یې په دې باندې را واچول اخر به هغه لرګي اور واخیستو بهرحال دا د هغه زمانې د جنګ هتیار نو نبي علیه الصلاة والسلام دا دواړه هتیار په دغه طریقه باندې استعمال بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابو ته وایي چې ځو دا قلا نور نه فتح کړو دلته نور جنګ نه کوو ځو صحابه کرام ورته وایي د خدای پیغمبرانو بغیر د فتح نه به ځو نبي علیه الصلاة والسلام ته مسکې شوې زه سبا به پاتې شو ورځئ سبا چې ورغله بیا قلا فتح نه شوه نبي علیه الصلاة والسلام یې داسې دلې چې ځو بیا چې هغه کړو دې مطلب دا دی چې د نبي علیه الصلاة والسلام ته څه اشاره داسې میلاو شوې ده چې نبي علیه الصلاة والسلام یې به دې خبره نو قرارېږي دا به په دعا باندې دا مطلب دا دی چې دا به ایمان داسې راوړي او دا به داسې نه پټ والله اعلم په دې د الله تعالی څه حکمت او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راته واپس د خلکو ورته وایي د خدای پیغمبر دې سقیفیانو ته خیریخ وکړه هغه دي که نه
چې دا طائف ولې چې نبی صلی الله علیه وسلم په کانو باندې شته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی دې له هدایت وکي او مال راوړي او اخر کار وشو داسې چې خلک په خپل باندې مسلمانان شو راغلي د نبی صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم دې چې واپس شو دې چې عرانه کې چې کوم ځای کې د مال تقسیم کړو ډېر زیات مال سریر زر وخان او د مکې د سرداران چې دا نوي نوي مسلمان حتی کې د صفوان نه صفوان درې په سلو خان ابو سفیان چې دی سلو خان دله و وې دا ما خو یو زویم دی یزید وې سلو خان هغه وې دا ما بل ویل معاویه وې دا سل غلم و خلق بلا شي دا محمد صلی الله علیه وسلم دا سلسله نکم خان چا او بیا به د غټو غټو سردارانو ډېر سلسله بیا چې په بل سړی راته یاره دې ما نه څلوېښته والا او پنځوس والا لس والا شل والا یو مخ په یو زمانه کې د دې زمانه کې یو مخ څه قیمت لري دا مالونه یې راټول تقسیم کړو زیات مالونه یې قریشیانو انصار صحابه کرام داسې ګوري ځینو جوانانو په کې وایي چې پته ولګېده نبي علیه الصلاة والسلام د خپلو خپلوانو سره بیا لکه مینې ورته پیدا شو ګوره ټول مال دې له ورکړه موږ له اسلام نه کړو او ټول مال دې له ورکړو او پته ولګېده چې نبي علیه السلام کېدای شي دلته په مکه کې به پاتې کېږي دغه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده نبي علیه الصلاة والسلام سوال جواب وکړو دا انصار یو خیمې ته راوړل شي انصار خیمې ته راوړل شي وی بل څوک به کې نشته وی نه لاړ نبي علیه الصلاة والسلام ودرېدو ورته وی ما ته ستاسو طرف څخه خبرې رارسېدې صحابه کرام ورته وی چې اما زبور رأینا اما فقهاؤنا اما علماؤنا فلم یقولوا شیئا فمونږ چې کوم پوهه خلک دي هغوی خو څه خبرې نه دي کړي البته جوانانو به څه خبرې کړي کشران دي دا دومره مالونه تقسیمېږي څه کېږي نو خامخا هغوی ته وایي چې موږ جهادونه هم کړي دي د پیغمبر لوسته ملګرتیا هم کړې ده زړه کې به یې سره راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی انصارو تاسو ګمراه وئ زما په وجه الله تعالی تاسو ته هدایت نصیب کړي یا چې بالکل وی تاسو غریبانان وئ زما په وجه باندې الله تعالی مالدار کړی وی جی بالکل ټیک دی وی تاسو د یو بل دشمنان وئ زما په وجه الله تعالی د یو بل رونه کړی وی جی بالکل ټیک دی وی بیا وایه کنه څه خبره کوي هغه وی مونږ هیڅ خبره نشو کولای د الله او د الله د رسول په مخ کې موږ څه ویلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیر دې دا وایه کنه ما ته دا وایه کنه او چې راته وایه نو رښتیا به وایه او هڅه په درته وایي چې رښتیا وایه نو ما ته دا وایه چې اے محمد صلی الله علیه وسلم ټول دنیا خلکو تا ته دروغجن وي او موږ درته رښتینی وي نو تاسو راته وایه کنه نبی علیہ السلام له جواب خی ورته بیا وایي چې تاسو ټول خلکو زما تکذیب وکړو او ما باندې ایمان نه راوړو نو داسې ووایه چې موږ باندې ایمان راوړو که نه تاسو په ما باندې ایمان راوړو داسې ووایه راته که نه چې خلکو نه منلې موږ پیغمبر ومنلې بیا راته داسې ووایه که نه چې چا په کور کې نه پرېښودې په کلي کې نه پرېښودې موږ درله ځای درکړو داسې راته ووایه که نه چې چا د مرسته او مدد نه کوله موږ ټولې دنیا ته ملا وتړله ټولې دنیا مقابلې ته موږ ملا وتړله داسې راته ووایه که نه نبی علیہ السلام ته هغې وی چې مونږ دا خبره نه کوو نبی علیہ السلام په خپله دا خبره وکړه وی که تاسو ووایه داسې ووایه ما ته او بیا یې وی چې انصارو د مدینې خلکو دا د مکې خلک دي نوي مسلمانان شوي دي او زه وایم چې په د اسلام کې ټینګ پاتې شي تاسو په د اسلام داعیان یې ستاسو په ایمان زما اعتماد دی چې تاسو وږي بیا تاسو مسلمانان یې او دا نوي نوي مسلمانان شوي دي نو دوی له مال او دولت څخه ورکومه چې وایي چې اسلام ښه وګورو نو مالدار شو پکې اسلام ښه هلکه د اسلام خدمت کوي چې د اسلام دې لور ته دم نشي ستاسو په ایمان مې دا اعتماد دی ستاسو په ایمان او په اسلام مې اعتماد دی تاسو په وږي بیا تاسو مسلمانان یې او بیا ورته وایي نبي علیه الصلاة والسلام چې ښه هم نه ده چې خلک خپلو کورونو ته ګډې بېزۍ بوځي ګډې دي بېزۍ دي اوښان دا خلک به بله ورځ خپلو کورونو ته به یې ګډې بېزۍ روانې کړي اوښان به یې روان کړي او تاسو انصار به نبي علیه الصلاة والسلام کور ته روان کړی نو ستاسو سره به پیغمبر دی او دې سره به ګډې بېزۍ ځي په دې خوشحاله نه یې هغې به د خدای پیغمبر ډېر زیات خوشحاله او بیا یې وجوړل هر یو سړي وجوړل چې ښه د پیغمبر علیه السلام زموږ سره دومره مینه ده په مونږ یې دومره اعتماد دی زموږ په ایمان یې دومره اعتماد دی دا خبره پوه شو خلک او بیا نبي علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل چې
ګورې زه به مهاجر یم د مدینې منورې نه مدینې منورې ته درغلی یم د دې مکې معظمې نه خو که زه ما هجرت نه وی کړی نو لکنت رجلا من الانصار زه به په انصارو کې حساب یو سړی وی زه به ستاسو نه حساب وی او بیا ورته وفرمایل چې دنیا په یو لاره ځي او انصار په بله لاره ځي لو سلک الناس وادیا وسلک الانصار وادیا که ټوله دنیا په یو لار روانه شي او انصار په بله لار شي نو لک سلکت هذه الانصار د انصارو په لاره به زه ځم بیا ما انصارو سره دومره مینه ده انصار زما لپاره داسې دي لکه د کمیس نه لاندې چې سړی بنې نه وهي دا زما دې وجود ته داسې نږدې دي دا زما دې وجود سره داسې لګېدلي او زه خو تاسو سره بس انصار بیا په دې ډېر زیات خوشحاله وي چې موږ دپاره خو د ایمان ډېر لوی شی دی زموږ دپاره د نبي علیه السلام د محبت ډېر لوی شی باقي پاتې بیا نبي علیه السلام له دعا وکړه بیا الله تعالی دا اقصارو د مغفرت نصیب کړي د دې نه ته رضا شي د دې بچو له مغفرت نصیب کړي او د دې د بچو د بچو مغفرت نصیب کړي یعنې د انصارو لپاره د دې د اولاد لپاره او د دې د درېیمې پیړۍ لپاره نبي علیه السلام دعا وکړه او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی چې عراني نه احرام وتړو مکه معظمه کې عمره وکړه او بیا د عمرې نه بعد عتاب ابن اسید یو صحابي دی په دې نو مسلمو کې دی دته مکه معظمه والا کړه د مکه معظمه حکمران کو والی کو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام له مدینه منوره باقي خبره